الله الرحمن الرحیم. مختصر القدوری سیزن 3 سبق نمبر 7. بیگا مسئله بین شوی دی غلام ولا جنایت کولی که غلام جنایت وکي تاوان و غیره دی هغه څه مسئله اوس مخته ښایي. که مدبر غلام د ام ولدا د هغه نقصان وکړو چوګي خو کړو زخمی کړو مغه مسئله ښایي. و اذا جنى المدبر که مدبر غلام جنایت وکي ام الولد جنایتا سوگی خوکڑو زمن المولا الاقل من قیمته و من عرشها نو دو گوری سو د کوم زاخم لګولې توانی کړه ده ایدی توان ولکم بدلا د عرش وتل شي مغه دو ګوري او دی مدبر ول قیمت تو ګوري کوم ریزه د مدبر نه وکنه نو څومره قیمتي جوړېدل ما غمره بویر کی. فإن جنى جناية أخرى كبل تواني وقد دفع المولى قيمتي للولي الأولي او مولا دي ولا توان لنټ کړو کوم ولی جنایت څه د ماغه توان ور کړو بکازاین په قضی په ساله سره فلا شيء عليه دوباره وربني شنشته داغه غلام ور کی ويتبع ولي الجنایت الثانيه ولي الجنایت الاولى د دویم سړی ته کوم نقصان رسیدل د اول سړی ته کوم نقصان رسیدل ما ته ویرش لګ ما سره دا توان نیم کا فیشارکو فی ما خذکم شیخ است کی وسره شریک وان کان المولا دفع القیمه بغیر قضاء القاضي کبیا مولا د قیمت تر کړه وی دی قضا دی کزینه بغیر خپل سره ور کړه فالولی بالخيار د دویم جنایت ول سړی ته اختیار شته د انشاء تبع المولا یا اتبع المولا مولا پسې دی ورپسې شمانه دی راوالی و ان شاء اتبع یا اتبع ولی الجنات الاولى یا د کم سړي سره چې نقصان شو دي ته ورشدینه دی رنیم کی مخته مسله خی و اذا مال الحائط الى طريق المسلمين یولیار کی دیوال در کوک شو ده یا ونه در کاګه شي د سټه ماته شي د ویخ کی خو ویلاړه ده فتولی بصاحب بنقضه ای دی کور ول سړی نه مطالبه وشي د دیوال دی وغورځو جوړی کوونه د کاټ کچا بنی بر پریوزی و اشهد علیه دی بنی گواجل کې شو ګره مونږ ته ویلو خاص سبب د سینې چیلی نه ورته پر نه کې نه کې خبر نه ہوئی فلم ينقذه في مدة يقدر على نقضه دومره ټیم دی سره وو چې د دیوال لری کړه و مات کړه و جوړ کړه و ونه لری کړي و خودی دا کار نه کول ځان غفله چولو چې پریدا حتی سقط پچا بنی را پری و توی و ورزی زمین ما طلب به من نفس او مال کڅوګ انسان مړکو زناور مړکو دی دیواله یا د چا مالی ضایع کړو دی توان بدا وسلنډی ته تم ویلی نو چې دیوال دی سیده کا ويستوي اي طالب بنقض مسلم او زمين چې مسلمانو ته دا خبره کې کزیمی ته کړي خو خبره دي ته کړي ده وین مال الى دار رجل که یو سړی دی کور ولا دیوال دی بل سړی کور ته ور کوک شو ده فالمطالبه لمالک الدار خاصه بس یا کور ولا دونه مطالبه کی ورچنی خلکو ته نه د ضروری سدی ته دیوالونه سیده کا د بل کاستی ونه وکی مخته مسله د فیض استودما فارسانی دوا پیدل کسان روانو سره کې اکسیډنټ وشول وجنګیدو یو سړی دین روانو دیواله کې څنګه رته د بل دینو شړاک په د مخ یو بل سره ولګي د ساري مات شو پیزي ولګي دي په سکوټر باندې یا خره باندې یا اس باندې یا پیدل روانو کله کله سړی سوچ نه کنه کوم ځکه سموډ وی دیوال وی یا ټک جک ټټ یا ځکه په سوچ سره زی ولګي د فاما تا دواړه ور مړ شولو فعلى عاقله كل واحد منهم ديه الاخر ایدی مړه کاس ولا دیت بلاند کی اغه اکیلا او دی اغه ولکم اکیلا دی ولا بلاند کی مختی وز قتل رجل عبدا خطا ان سړی لګي شو غلامی غلطی کی قاتل کړو فعليه قیمته دی قیمت بلاند کی ولا تزاد على 10000 درهم 10000 درهم نه زیات مور کی بس فإن كانت قيمته 10,000 درهم کې دی ولا قیمت لا زره جوړیدو او اکثر زیات فقضاء عليه ب10,000 الا 10 يقضي عليه دی بنو په ساله شي 10 درهم ورکه خو 10 درهم کم منه انا سوا نه تویلس
نو 990 دراهم به ورکړي چې زرو نه لاس کم وي. وفي الامة اذا زادت قیمة الدیة که به وینځوه د هغه وله قیمت د دیت نه زیات نو شب کې یجب 5000 الا 10 15,000 درهم ورکړي خو لاس به تینو بسیمانه 490. وفي يد العبد نصف قیمته که بیا غلام ولا لاس یې ضایع کړی د مثال کټ کړی د ندي کې نیم قیمت ورکول شي لا یزید علی 5000 الا 5 د 50,000 نه زیات به نه جوړوي خو هغه کې به بیا 15 نه کم وي نو 4000 شي 15 ته ویلاس مخکې چې وکل ما یقدر یا یقدر من دیت الحر د آزاد سړي کوم دیت چې مقدار لګولی شي که نه اندازه لګولی شي یقدر فهو مقدر من قیمة العبد مکه شان د غلام ولا قیمت کې به اندازه لګولی شي. مخته مسله ښیي وایي اذا ضرب رجل بطن امرأة یو سړی لګی شو یو سړي ښځې خېټې ته یې لګته ورکړه یې طبیب نه ویشتلی چې سرې ووله کو تکسره فالقت جنینا میتا مړ بچی وشو فعلیه غرة دغه سړي چې کوم والي ده که نه دا سړی به غره ورکي غره چې تیل شي 1500 درهمو تیل شي. والغرة نصف عشر دیت د دیت ولا چې لسمه کومه حصه ده که نه هغه څه په منځ نیمه کې ما تیل شي نه 1500 درهمه جوړیږي. فین القته حیا که بچی ژوندی خو وشو ثم ماته بیا مړ شو زخم وغیره دی وجې نه ففیه دیت کامل وزو پرا دیت لنډی اکیلا به ورکوي ځکه څه د اندي لسه مړ شوه ده. وین القته میتا که بیا داسې وشو بچی مړ وشو ورسره ثم ماتت الام موره مړه شو هغه دی وجې نه فعلیه دیت یو به د مور دیت لاند کی وغرة بل دی بچی ضایع کړه د دې وله 1500 درهمه به سره لاند کی. خو که بیا داسې وشو ان ماتت مورې مړه شو ثم القته میتنانه بعد بچی بیا مړ وشو سپاتال وغیره کې پله شی په الجنین بچي توان خو ما لنډی کیدای شي د مور دی وجې نه مړ شي چې مورې مړه شي بیا مړیږي. وما یجب فی الجنین موروث عنه نو کوم شی چې دینه وجیبیږي که نه جنین نه هغه شی میراث کې وړلی شي. وفي جنین الامة اذا کان ذکرا که به د وینځې ولا نر بچی و د شیطان مړ شو نصف عشر قیمته د دې قیمت ولا کومه لسمه حصه دغه به نیمه ورکړلی شي لو کان خین که ژوندی وه وعشر قیمته ان کان انثی که بیا ښځه بچی وه نو د قیمت ولا لسمه حصه به لنډول شي. ولا کفارة فی الجنین د جنین کله سړی قتل کې مشوم سی خېټې ولا دي کې کفاره نشته ده. والکفارة بشبه العمد والخطا به د دې کې څومره خبره تر شي کفاره بلنډه کې کفاره چې شتلی شي غلام زداونه تیر شي مسلمان غلام به آزاد کی شبه عمدی که خطای عتق رقبة مؤمنه مسلمان غلام آزاد کی که بیا نوی غلام فیل لم یجد پسیام شهرین متتابعین پی در پی به 2 میاشتې روژې نیسي ولا یجزئ فیه الاطعام دی ولا کار په روټۍ نه چلی چې چاته روټۍ وروخوري غریبانو ته روژې به خامخا نیسي.